خبرې به مختصر کوو ډېرې خبرې کولی هم نشم ما خپلې خبرې د هغې نه تحصیل ته حواله کړې وې بدقسمتۍ نه هغه ویل چیر نه و راوستی هلته ودرېدم ما ویل هغه کومه خبره چې وه کوم مطلب چې و د مولانا صاحب په شکل کې د سیکرټري صاحب په شکل کې خبرې ستاسو په ذهن کې کېنولې چې دا کار څونه عملي دی او دا سوچ کم سوچ دی کم فکر دی چې یو غریب سړی چې دلته دوه سېره ځای اخیستی او هغه راغلی او د هغه دا سوچ دی چې یو فلاحي تنظیم ضرورت دی د کونډې رنډې د تپوس کول ضرورت دی د یتیم ضرورت دی د غریب ضرورت دی د مظلوم ضرورت دی یقینا د سلام وړ خبره ده موږ او تاسو ته ډېره ښه پته ده او زما نه مشران هم ناست دي کشران هم ناست دي غټ غټ نومونه شته ښه ښه خلک شته قابل خلک شته د هغو اواز د پاکستان د جنډې د لاندې د اسمبلیحال خواته کولی شي هغه د دنیا ګوت ته رسېدلی شي د بدقسمتۍ نه موږ نامحرومه پاتې مختصر طور مزید باز ته نظم ستاسو په نوټس کې یو خبره کړم د فلاحي تنظیم د یوت جرګې او خصوصا د صحابینو ملګرو چې به سوچ پکار دی لږ فکر پکار دی تحصیلدار صاحب ناست دی بې د معافي زه چې پیدا شوی یم او زه د کوم وخت نه کالونۍ ته ځم او یا راځم ما ته څه پته لګي یقینا هغه حق خپلو خلکو ته نه میلاویږي لکه مطلب مې د خبرې دا دی زکات او بیت المال چې د دې حکم پن راځي سالانه راځي خو چېرته دغه پن په حقیقت کې په یتیم ولګي په کونډه ورګي نه کېدی شي چې زما دې پروګرامونو ته ضرورت رانه شي زما دې غونډو ته ضرورت رانه شي په وجه د دې چې هغه دونه پن دی دونه وسایل ول حکومت ورکړي دي چې یو یتیم بچی پکې تعلیم هم شي کولی یو یتیم بچی پکې روزګار هم شي کولی ستاسو ته فکر یې په دې مخکو ورځو کې عام فارمونه راوتي وو شهري پاک شهري وطن سپینګیري باباګان مشران نه تا ته پوس چا نه دی کړی دی خو چې د 60 عمر نه یې بره دی د خپله شناخته کار اخیستی او کالونۍ ته یې رسولی لږ سوچ په خپل هم کوئ که نه ضرور نه ده چې د هغه چا حق وویلی شي چې څوک د هغه حق حقدار زه په دغه میټینګ کې ناست یم او بېدبي د ما پې دا خبره دې لپاره کوم چې په دې وخت ټایم نالرینګ راغی چې په پیسې هوټل کې په 25-26 تاریخ میټینګ دی او ضرور به تاسو د دې نه مخکې موږ کلی په انټرنیټ کې ته یقین په خدای وکړه هسې میټینګ وشي یا مشوره وشي خلک راټول شي خرچې وشي عملي شکل ورنکلی شي څه چې کول پکار دي ای زموږ بدقسمتي ده په معاشره کې بېګړاو دی خو ګوره دا یوه واره چې د څو پورې ځان ټیک کلی نه وي نه یقین وکړه د بل د ټیک کولو کوشش به نه کوم خبرې را لنډوم د فلاحي تنظیم خصوصا میډیا والا کوم ملګري چې راغلي کوم د بار میلمانه چې راغلي خبرې نه اوږدېږي زما د خولې نه کوم الفاظ دي د هغې معذرت غواړم او د پښتو په دې شعر یو اجازت غواړم چې هغه سترګې مې ړندې شه چې په حق لیدلی نه شم هغه ژبه مې ګونګی شه چې په حق ویلی نه شم هغه غوږونه مې درانه شه چې په حق اورېدی نه شم هغه زور زما اوبه شه خو داوي زما سینه کې چې د پاره د مظلوم پې زه ظالم وهلی نه شم